لكل وجهة هو موليها اور هر امت د پاره یو جهت یو قبلستا هو موليها چې دا غو خاطر مخ کوي فاستبقوا الخيرات اور تاسو د نیکی په کارو کې مختصي اينما تکونو چې چیرې هم تاسو یاست یاتي بكم الله جميعا الله رب العزت به ورستي را جمع کی ان الله على كل شيء قدير بشک الله پر هر شي باندې قادر دی ومن حيث خرجت اور چې چیرې هم تاسو ووزي فول وجهك شطر المسجد الحرام فاستاسو د مسجد حرام خواته وګرځوي وانه للحق من ربك اور دا غستاسو د رب د خواصه حق دی وما الله بغافل عما تعملون اور تاسو چې کوم عمل کوي الله دا غس غافل نه دی ومن حيث خرجت اور تاسو چیرې چې وهم ووزي فول وجهك شطر المسجد الحرام فاستاسو مخفل مخ وګرځوي د مسجد حرام خواته وحيث ما كنتم اور تاسو ټول چې په جهان کې چیرې هم یاست فولوا وجوهكم فاستاسو خپل مخان وګرځوي شطره د مسجد حرام خواته لالا يكون للناس تاکي نه پر تاسو باندې د خلقو د خواصه علیکم حجت یو الزام یو حجت الا الذين ظلموا مگر هغه کسان ظلموا منهم چې د دې د خواصه ظلم کوي فلا تخشوهم پس تاسو مبرجي دا غوسه وخشو نیز ما رب سو برجي ولاتم نعمتي اور تاکي ز خپل نعمت مکمل کم علیکم پر تاسو باندې ولعلکم تهتدون شاید چې تاسو پر هدایت باندې راسي دا آیاتونه دي د سورۃ البقره یوسل اتسلوشت نسلوشت اور 50 نمبر آیات دي په دې آیاتو کې الله رب العزت دوه واره حکم بیان کړی دي چې خپل مخ د قبله قبۃ الله وخواته کی د دې څخه دوه واره حکم په دې وجه باندې بیان کړی دي چې تاکي حکم قطعي وي تر قیامت دغه حکم دی نه تبدیلیږي او نه منسوخه کیږي دویم د دې په دې آیت کې الله رب العزت وایي چې کعبه مقصود نه ده اصل نیک کار مقصود دی د نیکی و خواته ځان متوجه کی پاغو کې ځان مخته کی دغه کې آخري آیت کې الله رب العزت فرمای چې تاسو په आपस کې بحث مباحثه مکوئ یو پر بل باندې حجت بازیانی مکوئ بلکې د الله سو بیرږي د بندگانو سم بیرږي که څوک ظلم کوي که څوک خبرې کوي او تاسو د هغه سم بیرږي تاسو خپل د رب سره بیرږي تاکي الله پر تی باندې خپل نعمتونه او هدایت مکمل کی الله دې عمل توفیق